نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، د انسان د بدبختی علامات علماء لیکي وایي د انسان د بدبختی څلور علامات دي. اول نمبر علامه هغه د سترګو نه اوښکې نه بهېدل چې انسان له ژړا بلکل ورځي نه. دویم نمبر د زړه سختېدل، د انسان زړه سخت وي بلکل پکې رحم نه وي. او دریم نمبر اوږده امیدونه چې 80 کاله پس به دا کوم او 100 کاله پس به دا کوم او 500 کاله پس به دا کوم، به دنیا کې به د ټول عمر ژوندی سو. د مر خدا پته نه لګي چې انسان یو منټ پس چې کم د ژوندی پاتې کېدی شو که نه، سیکنډ پس ژوندی پاتې کېدی شي که نه، او ته به کې د کلونو قصې کې. نو اوږده امیدونه ساتل دا هم چې کم دی د بدبختۍ چې کم دی علامه ده. او څلورم نمبر د دنیا حرص کول، د دنیا حرص او لالچ، انسان په دنیا پسې ولګېږي او بس آخرت ته شا کي. نو دا حرص چې کم دی دا د بدبختۍ علامه ده. نو دا څلور چې کم دی د بدبختۍ علامات ذکر شول. اوس هر انسان له پکار دی چې آی ما کې د علامات موجود دي که نه، آی زما د سترګو نه اوښکې بهیږي او که نه، ما له ژړا راځي او که نه، زما زړه سخت دی او که نه. دغه رنګې چې کم دی زه اوږده امیدونه لرم او که نه لرم. او دغه رنګې چې کم دی زما د دنیا هغه حرص په ما کې شته او که نشته دی. هر انسان دی په دې باندې سوچ وکړي. نو که چا کې وي نو کوشش هغه له پکار دی چې ځان د دې نه وساتي او د دغې علاماتو چې کم د اجتناب وکړي. الله رب عزت دی مونږ د دغې څلور د بدبختۍ د علاماتو نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.